ولده ویل زما د دې سره کار نه دی چې زه څوک یم ته څوک یې، ما ته د خپل ګران پیغمبر حکم دی د حبیب صلی الله علیه وسلم چې د میلمه اکرام واجب. نو ته زما میلمه یې، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په وجه باندې ستا خدمت کوم. او زموږ مخته یو 10 حدیث خو وسته ووایه چې زه عمل په کوم کې نه کوم، 40 راته ووایه، په یوه باندې م عمل نه کوم. زه بیا زموږ دونې غټ زړه ده. نبی علیه السلام فرمایل چې تی کور ته ورسئ، ابتدا په سلام کوئ. دغه سلام د سلامتیا معاهده ده، یعنی د سلام معنا دا ده چې ستا سر ستا مال د ما څه په امان. السلام علیکم معنا دا. هغه بل چې جواب درکوي وعلیکم السلام، د دې معنا دا ده چې زما هم دا خبره واوره چې ستا سر و مال د ما څه په امان. نو دا اوس چې موږ جنګونه سره کوو یا بدنیتیاوې سره کوو، خو پر دغه سر و پر مال سره جنګېږو، یا زما مال د ده څه په خطره کې یا مې سر ځین په خطره کې. نو چې دا دوه په امان سوله، خبره خلاص شو، بیا زه د ده سره نفرت پر ټیش کوم. لیکن زموږ سلام دا په منافقت باندې دی، صفا خبره ده. زه هم د دې معاشرې یو فرد یم، زه دی نه چې وتې ته وایم، ځان هم پکې حساب. موږ د زړه د تله و چاته سلام نه وایو. هلته مې څا ورته کیندلې، په هغه کې اچوم، درته ورته وایم السلام علیکم. دا د منافقت سلام نه، د اخلاص سلام، چې ته واقعیتا د ده مال و سر د ځانه څه محفوظه وبولې، نو سلام ورته وایه. او دغه سلام نبی علیه السلام وایي که تی ډېر کړي، دا به ستی په زړونو کې محبت سره پیدا کړي. اوس زموږ په کورو کې د زنانو سره زموږ سر نه خلاصېږي، د هغه لویه وجه دا ده چې موږ سلام نه سره وایو په پټه. خو په دې وجه نه وایي چې تربور پیغور راکړي. تربور څه حیثیت لري؟ تربور خو مبعوثه پیغمبر نه دی او نه یو لوی عالم دی، خو زما رقم یو عامي سړی دی ودې وایي. لہذا دغه سختۍ موږ د دې سره ګرځولي یو چې موږ په جلسه کې اورېدلی پیغام و زنانو ته ورسوو. و د زنانو متعلق پیغام کمه دی، دا پیغام زه ستی په مخ کې مختصره لیږدم. یو خو الله رب العزت فرمایلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې و نارینه ته که تی تعلیم ورکوي و زنانو ته یې ورکړي. یتلو علیهم آیاتک، د علیهم ضمیر و نارینه و زنانه دواړو ته راجع. دغه قرآن په تورې ور زده کړه، دا قرآن په معنا ور زده کړه، او بیا د قرآن په برکت یې زړه د فاسدو مادو څخه ور خلاص کړه. غیبت، درواغ، بخل، لویې. د قرآن اصل مقصد دا دی چې زما د زړه څه دا شان ووځي. لہذا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم هم دی چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم. علما وایي دلته مقدر مسلمتین ټکی هم ورسره. نو طلب د علم دا پر هر مسلمان زنانه او مردانه باندې دا لازم دی، فرض. موږ و زنانو ته تعلیم خو دویمه درجه، په خپله ما تعلیم نه دی حاصله کړی. د الف ب مخ نه سم ویلی، الحمدلله سم نه سم ویلی. د لمانځه دغه ضروري الحمدلله موږ نه ده زده کړې. اوس که د دې خلکو څه موږ دا پوښتنه کوو، په هره روژه کې کوو، د هر کشمي اختر په میاشت کې په دغه دوو کې موږ ته د سوو په تعداد عوام په لاس راځي. په روژه کې 2,500-300 کسان د حاجي صاحب په مدرسه کې په اعتکاف کې کښېني. د ټولو څه مخکې موږ د لمانځه پوښتنه کوو. د اختره بعد بیا د شوال په میاشت د حج تربیتي کورس 2 هفتې موږ ږدو. په دې کې بیا په سوو عوام چې د لمانځه پوښتنه ځینې وکړو. تاسو باور وکړئ چې د ژړا بغیر بل شی موږ ته نشي راپاتې. اوس لمونځ هغه عبادت دی چې په 4 خبرو کې دا اوس چې ما درته وکړي
په دې کې یو حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت د لمانځه و چې لمونځ مه قضا کوو، لمونځ مه پرېږدو. لیکن دا لمونځ زه قضا کوم نه، زده مې هم نه دی. هغه پخوا به دې ویل، هغه پښتنو متلونه دي، وایي نر یم در کور نه در وځي. نو ته چې نر یې نو بیا در کور ولې نه راوځي، خو میدان ته راوځي. لہذا په دې کې موږ تجربه وو. دلته علماء کرام ناست دي، مفتي صاحب مولانا عبیدالله اخوندزاده صاحب، علماء کرام په لوی تعداد سره ناست دي. پوښتنه ځینې وکړي، کستن یې ځینې وکړي چې دا جلسه ختم شي، ملاقات ورسره وکړي. ورته زما په لمانځه کې د تورو غلطۍ شته. لکه اوس مثلا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، دا زه وایم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، دا صحیح دی که غلط دی؟ دی درته وایي چې غلط دی. چې غلط دی نو بیا دویمه پوښتنه ځینې وکړه چې زه دغه رقم الحمدلله وایم، زما لمونځ صحیح دی که فاسد؟ علما به درته وایي ستا لمونځ فاسد. فاسد لمونځونه موږ کوو، سر نه خلاص. دلته په عذابو کې موږ ورځ په ورځ راګیري. دا د چمن پر بارډر باندې و یو سړی د اخوا راوښتي، ملیشیا والا ورسره پر څنګ شو، دی په بغل بیا وویل سر خلاص کړه. اخوا رقی نه په پوهېدی چې سر خلاص کړه معنا څه دی. ملیشیا والا پیسې ځینې غوښتې، هغه به دی شاوخوا وکتل چې 25 سر خلاص کړه، بیا به په بغل وویل. اخره دی جلا کې برادر لښته لاندې هغه ورته ویل وایم ما 25 سر خلاص کړي، مول پیسې را ول نو خدای سره راته ووایه، ټول ما تا ته څو کاشت وویل سر خلاص. شاعر وایي و انقلابات جہاں واعظ ہے رب ہدے کو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففهم ففهم. وایي دا پر تا چې کم تکلیفونه را روان، دا نن د زوی سره اخته، سبا د تربره سره اخته، نن د تربره مځکه د سلاندې کړې، سبا تربره پښه درته ایښې ده، پړ مخې وګار هلته د کاروبار ته نقصان ورسېد. دا خلاصه خو موږ سر نه خلاص. موږ چې در غمچینه نه شو لاندې، او د غمچینه ځای راځي نه په دنیا کې. الله رب العزت فرمایلی دی چې ما ترک علی ظهرها من دابة، وایي دا انسانان چې څومره ګناوې کوي، د ټولو ګناو عذاب موږ په دې دنیا کې نه ورکوو، صرف تنبیه ورکوو. په تنبیه موږ سر نه خلاصو، نو په آخرت کې به موږ در غمچینو لاندې یو. الله دې موږ محفوظ وساتي. او هغه به هم داسې، دلته یو واقعه مشهوره ده، وایي د یو وطن دا مځکه ریګنه وه، نو یو سړی مړ شو، دی ور واخیستی پټه کې، خلک لا د قبره سره نه دي تللي، قبر پله کې ونړېد، خو مځکه ریګنه ده. دوی وبېرېدله، دا خلک په منډه کلي له ولاړه سا په غوټو وهي. هغه ورته وایي څه پېښه شوه؟ دوی به راورته ویل پر شنه خوا بیا کښېښو، ویله چې موږ دا هلته ولو شنې بیا در ګرځانو لاندې کړي. نو زما په فکر که زموږ دغه حال هغه صورتحال به چې پر شنه خوا بیا کښېښو. زه په 80 کاله خپل لمونځ سم نه زده کوم. څنګه دا لمونځ سم نه زده کوم؟ ما درته وویل دې د علماو څخه پوښتنه وکړه، که دې په لمانځه کې توری بدل کړي، که یې بیا لمونځ صحیح کېږي به نه. دومره الله رب العزت د موږ څخه دا کم نصیب پیدا کړي. اوس که د جاپان په یو یارډ کې توره اوسپنه پرته وي، زه دلته په خبر یم چې دا په څو ده، په څو را رسېږي، څو ګټه کوي، او دلته مې د سترګو لاندې لمونځ نه دی زده. نو زه به په کوم مخ باندې و الله ته مخامخ کېږم؟ تربورګلوي خو په آخرت کې نشته. الله رب العزت فرمایلی دی چې یوم یفر المرء من اخیه، وایي د قیامت په ورځ به ورور د ورور سره کار نه دی. نو تربور د کم ځای؟ ورور به د ورور سره ورورګلوي نه کوي. هلته خو دا تربورګلوي نشته، دا نورې کیسې نشته. د ما څه اوله پوښتنه د لمانځه کوي، او لمونځ موږ دا رقم
په دا روژه کې موږ چې د مفتیانو باقاعده یو 6 کسیزه جماعت موږ تشکیل د دې 100 کسانو د ټولو څخه اول منځ وپوښت نو بیا ما ته حال ووایي وایي په دې کې هغه زورور سړی هغه و چې 20 غلطي یې په لمانځه کې اوس لحلي جني ورته ویل کېږي که دا د چا په لمانځه کې یعنې یو توری دی په بل بدل لکه اوس الحمدلله موږ پر ځای د دې پر ځای الحمدلله وایي التحیات لله پر ځای باندې موږ اتحیات وایي دا ګردې غلطۍ سره د دې چې په یخ کې مې اودس وکړي په تیاره کې مسجد ته ولاړم په جومات مې لمونځ وکړي صحیح نه دی بیا خوښه ده هر چا خپله ده و تربورګلوۍ ته ترجیح ورکوي و شر و فساد ته وجې موږ او که د هغه خپل د سترګو لاندې لمونځ اول یې زده کړي نو لهذا چې ته لمونځ یې زده کړې دغه لمونځ به بیا ورسوي و خپلې بیبي ته چې ته راسه کښېنه ما لمونځ یې زده کړي ستا لمونځ یې زده دی که دې نه دی زده د دې د ډوډۍ پوښتنه الله د تا څه نه کوي د دغه لمانځه پوښتنه یې څه کوي چې ملا راتلی نه سو دا ورتلی نه سوه په مابینځ کې ته واسطه وې تا کوم کرداره ده ته دا نسې ورته وایي چې الله زه په یو دی کلي کې ولم چې د تربورګلوۍ کلی و و هېڅ ته هم ولکه ورخلاصېدلم دا عذر نه دی دا ته د علماو څه پوښتنه وکړه وایي د قیامت په ورځ زه الله ته وایم چې لمونځ مې ځکه نه وی زده چې زه د تربورګلوۍ په ښار کې ولم ما سره وخت نه و دا عذر نه دی نو چې دا عذر نه دی نو بیا خو به ته زده کوې او نبي علیه السلام فرمایلي د قیامت په ورځ اوله پوښتنه د لمانځه د تاسو کېږي که دې پر لمانځه کې الله دې نه کوي نوک ووایي پر مخ نسې تللی بیا پساو به که دې په لمانځه کې نوک نه ووایي تېر سولې بیا به ته پر مخ په روژه کې هم په حج کې هم په زکات کې به هم پر مخ باندې تېرېږي نو لهذا یو خو دغه شی باید د مولانا محمد زکریا د مولانا محمد اسحاق او د حضرت مفتی صاحب په کوششو چې دا کومه جلسه نن تیاره ده یو دغه پیغام دې کور ته او ځان ته ورسوه چې زه به هر څه کوم خو لمونځ به د دې باده دا رقم نه کوم لکه دا نن چې زه کوم په لمانځه کې 2 شیان دي تورې به سم وایه لمونځ به د نبي علیه السلام پر طریقه کوي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون لاندې مفسرینو ترجمه کړې ده تفسیر یې کړی چې 2 شیان په لمانځه کې یو به په هغه طریقه درېږي په هغه طریقه به رکوع کوي په هغه طریقه به سجده کوي کوم چې نبي علیه السلام کوه ته به پر خپل طبیعت نه کوي او دویم تورې به هغسې وایه کوم چې نازله سوي امام راغب اصفهاني یو عظیم مفسر تیر سوی هغه وایي د یتلو علیهم آیاتک معنا دا ده چې ته به تلاوت په هغه قلقله په هغه مد په هغه شد په هغه غنه باندې بې کوې کوم چې نازل سوی خپل طرز به نه په اغوندې هغه انداز به ته لمونځ زده کوې او ټوله لمونځ زه وتې ته ضمانت درکوم چې هر څو ژبه پنډۍ په 10 ورځې کې زده کېږي هیڅ مشکل نشته خو که الله موږ قبول زموږ اخرت یې د کامیابي لیکلې وه نو به موږ لمونځ زده کړو که نو د هغه د تربورګلوۍ ماحول دی تربورګلوۍ خدای نه ده چې اوس دا رقم ده دا وخته صدقه یو قول حضرت علي کرم الله وجهه ته منسوب هغه وایي الاقارب کالعقارب وایي په تربرو کې ژوند داسې دی لکه په لړمانو کې ژوند و چې زه ته بېدېږه په هغه کمره کې یو 20 لړمه د سره هیله کړه د شپې ستا په خیال بیده به سي خوب به نه درځي دغه ژوند دی دا وخت سره روان د حضرت آدم علیه السلام چې د ده در ژونده پورې د ده ټول اولاد 400 ته یو قول دی 400 ته رسېدلی او مځکه دا ټوله مځکه وه پر دغه لادۍ سره بند شوله یو زوی یې راولاړ شو بل یې مړ
نو دا خو دغه وخت څه ده نو زه ولې د دې تربورګلوۍ په خاطر خپل منځ خراب لہذا یو خدا دی د دین پیغام دا دی چې علم په خپله حاصل که د لمانځه د روژې د حج د زکات و دا زموږ خلکو ځان داسې اچولی دی ته به وایې چې په هېڅ نه دی خبر دا اوس یو مسله د موږ یو څو کاله مخکې وکله پرون ما ملګرو ته وویل ما په دا موبایل کې دا مسله نشر کړي چې دا خلک یې بیا واوري مسله دا ده چې په روژه کې په پیشلمي باندې په اذان کې که چا اوبه وڅښلې هغه روژه یې فاسد شو که خبر نه او که خبر سو یو شپېته روژې به یې خاوره په اذان کې زموږ دا ښه معمره خلک چې هلته اذان نارسي دی غږ کې وایي هلکه دا چای و دا اوبه ژر راوړه اذان راباندې ختم شو اوس دلته علما ناست ته یې پوښتنه ځینې وکړه چې دا اذان د روژې دپاره کېږي که د لمانځه دپاره کېږي هغه به درته وایي چې یا د لمانځه دپاره کېږي ځکه روژه خو نو 11 میاشتې نه وي په دا 11 میاشتې د سهار اذانونه کېږي که نه کېږي د روژې تعلق د اذان سره نشته په قرآن کریم باندې دا فتوا دی نه ده چې ما و مولانا مفتي عبیدالله سره جوړه کړه یا مولانا عبیدالله خونزاده وتی ته وایي دا چې موږ نه وو زموږ پلار و نیکه نه وو ور نیکه تر نیکه نه وو دا په قرآن کې دا آیات و هغه آیات دا دی الله رب العزت فرمایي کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الله دلته د اذان ذکر نه دی کړ الله وایي سپېدو ته ګوره د سپېدې دوه رقمه دي په حدیث کې تعبیر دی سوی دی چې یو صبح کاذب دی هغه لکه د لیوه لکۍ د جګ خیش هغه رڼا نه ده سپېدې صبح صادق هغه دی چې په افق کې خوره ورسي دا رڼا داسې داسې ولاړه سي دغه اصل سپېدې در دغه سپېدو پورې ته خوړل هم کولی سې څښل هم کولی سې که دغه سپېدې وچاودل سولې ستا روژه شروع شوه که د سپېدو څه 20 منټه بعد اذان اوس هم معنا نه لري که نیمه ګنټه بعد اذان اوس هم معنا نه لري ځکه روژه د سره د اذان سره تعلق نه لري روژه د وخت د سپېدو سره تعلق لري اوس په دې ته اوس خلکو ته سر وخلاصوه بیا هم راولاړ سي په اذان کې اوبه څښې سپېدې چاودل سوي اوس زه درته یوه پوښتنه کوم دا د سهار اذان چې کېږي دا د سپېدو سره مخکې کېږي که وروسته کېږي وروسته کېږي نو چې وروسته سولو نو خو ستا روژه شروع ده د اذان خو په یو 3-4 منټه کې د 3-4 منټه د اذان خو نو هم د روژې په وخت کې راغله دا مسله موږ وکړه برای یو سپین ږیري ما له ډېر د خشم میسج راستولی سپین ږیري چې موږ ته هر څه ووایي موږ په خوشحاله کېږو بد نه پوهه بهرول مولوي صاحب دا تا څنګه مسله کړې دا خو موږ پخوا چې بلمره خاطې تر هغه وخته پورې به موږ خوراک کاوه ته که سره ولاړ شوې در سپېدو دې واخواته نو دغه په آیات د قرآن کریم باندې ثابته ده په 2 ګوتو باندې لمر نه پټېږي روژې موږ نسو ټوله ورځ مې روژه لیکن په اول سر کې موږ روژه فاسد کړو بیا مې ګرد ورځ خولم بند دغه پیغام زنانو ته مو ورسوه چې موره لوره بیبي خوره نن ملایانو دا ویله چې روژه مبارکه را روانه ده د اذان سره به روژه نه تړي په چمن کې دی اذانونه ما ته را معلومېږي چې د سپېدو څخه 20 منټه بعد اذانونه کېږي 20 منټه بعد دا 20 منټه روژه تېره شروع سوي 20 منټه بعد دی اذان دی یو مولوي صاحب دی بیده سو پر ده دا فرض نه دی چې څنګه وخت داخل سو خامخا به اذان 20 منټه هم ګنجایش شته نیمه ګنټه هم شته دی دلته ورته ناست دی بس روژه د اذان پورې تړلې د زموږ په چمن کې یو سړی نو دی ډېر خوش نو په شپو کې دغه لوډسپیکران نه وه نو د روژه مات په وخت به
دی په کمره کې ناست یو زوی مې په دروازه کې درولی و بل بیا پر غولي درولی و بل بیا د سرای په دروازه کې ول چې اذان مولوي صاحب نارې کوي دا د سرای د دروازې والا به د غولي والا ته وایي د غولي والا به ما د کمرې والا نو ده به 3 ساعته روژه نه ماتوله حالانکې په روژه ماتو د اذان سره روژه تعلق نه لري زموږ د شیخ صاحب مرحوم سره به موږ روژه ماتوله پیش په روژه مات ډېر وخت به دی چې وخت به پرسو اذان به 900 موږ به روژه مات الله رب العزت په دې آیات کې داسې نه دي ویلي چې د ماښام اذان وسي نو روژه ماته بلکې په آیات کې الله رب العزت فرمایلی چې کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل چې شپه راغله لمر پرېوتې نو شپه راغله بس بیا روژه ماته که اذان نه وي سوی هم یې ماته بس موږ خلک پر یوې شي باندې ولاړ دي د هغه نه بدلېږي دلته د یو چا متعلق دا خبره مشهوره ده د ریګ دلته سپین ږیرې ناستې هغه د ریګ خبرې بیا شاید ډېرې په یاد ول یو کلی ولو روژه پر سپیره ماتوله سپیره یو خره وله دا خره څنګه وله د دې د کژدۍ مخان به مطلب په دې خوا وله دا کژدۍ د یې راسته درېدلې دا سپیره به مازدیګر هغه ته عادت و د کژدۍ وشاته چې لمر به پرېوتې سپیره به دی راتېرېدله بس دا د دې علامه وه چې سپیره به راتېره سو دی به کلي غږ خپله وکړي چې سپیره تېره سو روژه ماته نو یو وخت دا رقم ورځ د سپیره خطا وته لمر ولاړ دی د سپیرې دا خیال و چې لمر پرېوتې سپیره دی راتېره سو دی غږ خپله وکړي چې سپیره هغه د تېره سو روژه ماته نو دوی چې روژه ماتې کې ورځ درې سوه لمر ژړ راوخاته نو زموږ خلک د دغه پابندي کوي لیکن هغه د اسلام په حقیقي تعلیم باندې سر نه خلاصي اوس دا خو دوی ګرانه خبره نه ده کستي آیات نه دي زده خو ما 2-3 واره مفهوم درته بیان چې سهار سپېدې ماښام لمر پرېواته د دې په مابینځ کې روژه که هر څو بانې ته ورته جوړې کړې روژه دې فاسد لمونځ په هغه طریقه دی او روژه په دې طریقه ده او حج بیا څنګه دی و زه ورته ته یوه خبره کوم د آخري خبره ده چې دا پیغام ته بناتو ته ورسوي خپلو بیبیانو اوس په دا حج کې نه دی موږ ته چې الله 15 کاله عمر د بلوغ بعد راکړي نو 15 کاله د لویي در وخته پورې سو دا 10 کاله په دا 15 کاله کې چې هر لمونځ موږ په مسجد کې په جماعت وکړو یو لا بې جماعته نه وو دا لمونځونه په درجه کې تقریبا یو کم 40 لکه لمونځونه جوړېږي په 15 کاله حالانکې 15 کاله خو د ډېر کمو خلکو عمر لیکن یو په موسم حج کې 40 شپې ته تېروي په حج کې په دې کې 2 شپې په خانه کعبه شریفه کې تېرېږي په بیت الله شریف 2 شپو کې تقریبا 100 لمونځونه ستا په بیت الله شریف کې راځي او 100 کې هر لمونځ د 1 لک پر ځای نو دا څو لمونځونه سو 1 کروڑ 80 لکه لمونځونه سو په 2 ورځې ولې په خانه کعبه کې یو لمونځ په څو دی په 1 لک او پاتې سو بیا چې ته مدینې منورې له ولاړې هلته 40 لمونځونه کېږي په هغه کې یو روایت دا دی چې یو لمونځ د مدینې د حرم شریف په جماعت سره ادا کې په 50,000 نو 40 په 50 کې ووایه دا 20 لکه سو 1 کروڑ 80 لکه لمونځونه ستا د مخکې وله 20 لکه دا څو دا 1 کروڑ 80 لکه دلته ستا د ګردې زندګۍ لمونځ 40 لکه یعنی لکه تا ته چې الله د 300 کلو د لمونځو موقع درکړي په سعودي کې لیکن شرط دا دی چې لمونځ به دې زده وي که دې لمونځ نه وي زده د 1 کروڑ 80 پر ځای یو لمونځ هم نه دی صحیح دا دومره غټه موقع ده دا زموږ در لاس اوس حج ته روان یو په حج مې سر نه خلاص حج ته روان یو لمونځ مې نه دی زده
نو خو د دې مطلب دا سولو چې زما صرف په دې کې فکر بند چې اوس مې خلک پلانکی بولي بیا به مې نو عجیب پلانکی بولي د دا دپاره موږ راجونه لهذا که سپین سرې که ځوانۍ که ځوان هلک یې که سپین ږیري د ټولو څه مخکې باید خپل منځ زده کړي دا نورې کیسې ګردې وروسته وي او که لمونځ چا نه کوي زده شرمېدی چې تربرونه به راباندې خاندي په دا د شیطان دوکه ده ورونه ځکه ستا تربر خونه د دیوبند نه دی فارغه خو هغه هم دغه دې لمونځ یې نه دی زده دوی وایي یو غل د بل غله څه نه شرمېږي یو لس د بل لڅ څه نه شرمېږي ستا تربر خونه هم د دیوبند نه دی فارغه خو د هغه لمونځ نه دی زده نو که هغه پر تا خندل ته بیا پر ده پسې وخاندي بس د دغه یوې خندا په وجه موږ ځان دوژخ ته اچولی لمونځ موږ نه زده لهذا زه د مولانا محمد زکریا د مولانا محمد اسحاق صاحب او خصوصا بیا د مفتي صاحب دغه یو درخواست لرم چې بېشک دوی دلته بنین وروزله بنات یې وروزله لیکن د تعلیم بالغان شعبه زموږ دا ختمه ده نسته یوه ګانټه دې د مازدیګر په خوا کې کښېږد دوه استادانو کافي و خلکو ته اعلان وکړي د 4 صدر 5 پورې د 3 صدر 4 پورې دا یوه ګانټه راځي موږ وتي تر لمونځونه درې زده آخري 10 سورتونه در په یاد او دا موږ د کلو تجربه ده په روژه کې په آخري عشره کې چې د شلم د مازدیګره څخه شروع کېږي بیا د اختر در میاشتې پورې په دغه آخري عشره کې په 100 کسان موږ ته په لاس راسي تی باور وکړي پوښتنه وکړي په د الله شپې کې د نیت کوم د زړه د اخلاص څخه بیا در السلام علیکم ګرد لمونځ موږ پرې زده کوو د الله په فضل سره او 6 کلمې امنت بالله وي آخري 10 سورتونه د علم ترقۍ په سر بیا در پای دا ټول داسې زده کړي لکه اوبه د اختر په شپه دعا وکړو رخصت په لس شپې کې زده کېږي خو که ته لږ وخت ورکړې لهذا د نن د جلسې څخه دغه پیغام تی کور ته ورسوو چې نور یا ښه یا بد د نن وروسته به موږ خپل منځ زده کوو دغه د شیطان دوکه ده چې ځکه اوس وایم چې زما لمونځ نه دی زده نو پلانکی به وایي ښه د 80 کاله تا څه کول 80 کاله چې ما هر څه کول خوا دې تېر شوي زه ستا و مخ ته نه یم مسؤله د الله و مخ ته مسؤله زه خپل لمونځ زده کوم او زموږ دا امید دی کلک امید دی که موږ پر 80 کال لمونځ زده کړو د تېر 80 کال لمونځونه به مو الله زموږ راوبخښي او که دغسې ولاړم لکه غوړ لوښی چې د یخو اوبو تېر کې بیا به خوند نه وي او بل دغه یو درخواست ما د مدرسې والا ته وکړ بېشک دوی ستړي دي دا اوس مولانا محمد اسحاق صاحب ما ته د خپل درس خبرې کولې ستړي دي لیکن بیا مې یوه ګانټه ورکړي د کلي ژوند دا خلک به په دې پوه شي چې دا مدرسه نه سیاست دی مدرسه نه نوم دی مدرسه نه پیسې راټولول دي مدرسه د وطن غم خوړل دي او هغه هم دغه رقم چې لمونځ و روژې په خلکو زده کوي دغه یوه ګانټه زه د دوی څه درخواست کوم او وخوندو ومنتم زه دا خواست کوم چې ته یې لمونځ زده کوي بیا ته یې خپلو بچیانو ته لمونځ ور زده کوئ الله رب العزت پر ټولو پر اورېدلو خبرو د عمل توفیق راکړي زه مبارکي وړاندې کوم چې نن کوم فاضلان دي حافظان دي د دې غریبانو ته الله رب العزت دې دغه حافظان د موږ څخه قبول کړي الله دې د وخت علما فضلا مدرسین محدثین مؤلفین جن جوړ کړي واخر دعوانا